تاسو وګورئ چې کله هم دوی د احتساب خبره کوي درانه درانه مشران د ټولو پارټو د احتساب په نوم یادوي خو چېرې تاسو دا اورېدلي دي چې د سونامي دل ټري پراجیکټ د دې به احتساب کېږي د BRT به احتساب کېږي یا د تاسو اورېدلي دي چې دلته چې څومره کپلې کېږي یا دا څومره ټیکې ورکړی کېږي تاسو خو ټول پېژنئ چې چا چا پلاس ورکړی کېږي او د میرټ د چا وړاو شوي دي په یو کور کې شپېته نوکرۍ دي تاسو یې پېژنئ که نه پېژنئ چې نن ستاسو میدان دغه شپېته نوکرو والا نه راځي او د خپل قام سره نه ودرېږي نو دا خپل قام د هغه نه د حق اخیستو پوره حق لري انشاءالله موږ به د خپل وروڼو پایاري که د هغوی د جیل کیسونه که د هغوی څه کیسونه موږ به ورسره ټول ولاړ یو انشاءالله او د دوی احتساب به موږ شروع کوو انشاءالله عوام به شروع کوي د عوام تاسو د ځوان کول د دوی احتساب ته تیار یې که نه زه تاسو ته دا باور درکوم چې انشاءالله موږ دې نه تمه لرو چې د دوی د چاپېرانه زموږ په مرکزو چې کوم غاصبانه FIR کړی دی په دې کې به موږ ته انصاف میلاویږي انشاءالله خو یوه خبره بله کوم دا FIR د چا په خوله شوی دی نو د خپل FIR و سر ته رسو د چا په خوله چې شوی دی د هغه خلاف به موږ د 155 او د 22 د لاندې موږ FIR راوړو نو د خپل FIR و سر ته رسو د چا په خوله چې شوی دی د هغه خلاف به موږ د 155 او د 22 د لاندې موږ FIR راوړو موږ به موقع کوو انشاءالله که موږ ته ګناه موږ به ځو جیلونو ته او که د جابرو کامرانانو ته یا د هغوی هغه ملګرو ته د چا په خوله چې دوی زموږ ځوان ټول زموږ د حق پرست ملګري جیلونو ته لېږلي نو موږ به دو جیلونو ته لېږو انشاءالله دا خو صرف یو پرومو وه دا خو صرف دې ملګرو سره د یکجهتۍ اظهار دی او که زموږ مطالبې حل نه شوې د عوامو مسلې حل نه شوې نو تاسو تیار یې چې موږ به انشاءالله دیوالونو وهلو ته به تیار یو تیار به یو سره د بسترو به راوځو انشاءالله زه د زړه د کومې نه د هغه مور پلار زه ورته مبارکباد ورکوم چې چا زمونږ د اظهار الله د سراج او زمونږ د نور د عصمت خان او د هغوی په شان بچي پیدا کړي دي هغه میندو له ډاډ ډېره ورکوم چې انشاءالله ستا یو بچی په جیل کې دی نن وګوره د مټې په چوک کې په زرونو په تعداد د هغوی سره د هغوی وروڼه لاس په لاس ولاړ دي ختمولو دپاره د روزګار دپاره د ارزانۍ دپاره نن د هغوی سره په زرونو ملګري هغه ترې مطالبې هم دي خو د هغوی سره نور د عوامو چې څومره مشکلات دي د هغې ټول اواز به اوچتو انشاءالله اواز به اوچتو زه ډېر وخت تاسو نه علم زما درنو قدرمند وروڼو آخري خبرې کوو یو څو وعدې د یو بل سره کوو او هغه وعدې لاس په هغه ملګری اوچتئ کوم چې د اخره پورې بیا دې وعدو پوره کولو ته زموږ سره ملګری موږ به خپله غواړو که موږ ته د پیر په ورځ پیلاو نه شو نو بیا به درنې ورکوو دې لټکاوال کولی شي موږ به لټکاوال کوو موږ به روډونه بندو موږ به په زور خپل حق غواړو ته چې کوم نمونه عربي استعمال کړی وي په ډي چوک کې درنه دې ورکړې وه ډي چوک ته به ځئ د زړه د کومې نه زموږ د میډیا ملګري صحافي برادري کوم چې د مټې پریس کلب نه کوم چې د مینوارې پریس کلب نه کوم چې د هغوی د نور ملګري د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم هغوی ته نن زه وایم چې د خپل وزیر اعلی په خپل حلقه کې چې کوم کوریج شوی دی انشاءالله د دې ځوانانو د اواز دا به پوره دې ټولې دنیا ته ښایي انشاءالله ښایي به انشاءالله موږ دا امید لرو چې دا د دې ځوانانو د کومې اواز دی دا د مټې د تحصیل د عوامو اواز دی دا به د اقتدار د دیوالونو ته ضرور رسوي انشاءالله چې رسو د کومې نه د ټولو عوام کوم چې په دې ملک کې موجود دي کوم چې د لرې راغلي دي کوم چې څومره ځوانان دي کوم چې طلبا دي
كمتي علماء دي كمتي اساتذه دي شاهد تملرم چې په نیکسټ کال کې به ان شاء الله تعالی چې کله موږ دا आवाज وکاو چې راوځي نو ټول به شریک راوځي اوس په په پرامن طریقې سره خپل کورونو ته ځو او د پیر د ورځې